يوم نخلاصي دا طالبان ټول په مخه تر كما اشار اليه المصنف بقوله ولما فرغ عن تقسيم اللفظ الدال بالمطابقه هر کله چې فارغ شماتن تقسیم د لفظ دال بالمطابقه الى المفرد والمركب مفرد مركب شرع شروع وکړه په تقسیمهما په تقسیم د مفرد د مرکب وقدم تقسیم المفرد او د مقدم ک تقسیم د مفرد دا د پر شوبې ده چې ماتن سے تقسیم د لفظ داله بالوضع کو مفرد مرکب دا مفرد او مرکب کې بیا د هر یو قسم خپل مستقل تقسیم کا د مفرد تقسیم خپل اقسام ته او د مرکب تقسیم خپل اقسام ته په دې تقسیم کې دا مفرد ولی مقدم کو په مرکب باندې په تعریف کې خو مرکب مخکې کړو او په تقسیم کې اوس مفرد مقدم کړي په تعریف کې مرکب ځکه مخکې کړو چې د مرکب تعریف چې دی مرکب دی د قعود وجودیه نه او تعریف د مرکب مفرد چې دی دا مرکب دی د قعود عدمیه نه د مرکب وجودي دی په اعتبار د قعود سره مفهوم د مرکب وجودي دی په اعتبار القعود او مفهوم د مفرد عدمی دی به اعتبار القعود او تعریف کی مقصود معرفتی او معرفت د اعدام موقوف دی په معرفت د ملکات او معرفت د عدمیات موقوف دی په معرفت د وجودیات دی وجودی ته ملکوي عدمی شی با علا پیجن چې وجودی شی او پیجن انسان وجودی دی او لا انسان عدم دی لا انسان او نه انسان بالا پیجن چې انسان پیجن چې انسان حیوان ناطق ته ویني دا د حیوان ناطق معنا چې په چا کې نه و موجوده ته په پوښتنه دم سره لا انسان دی نو مرکب په اعتبار د مفهوم سره وجودي او کله د په تعریف کې کومه معتبره وجودي جز د لفظ به دلالت کوي په جز د معنا مقصودی باندې په دلالت مقصوده سره مفرد څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا باندې په دلالت په جز د معنا مقصودی باندې په دلالت مقصوده سره نه کوي دا د عدم معنا او معرفت د عدم موقوف لري په معرفت د ملکاتو نو معرفت د مفرد موقوف لري په معرفت د ملکاتو ذکر په تعریف کې مرکب موقع او تقسیم کې دا په اعتبار د ذات سره کې او په ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب والی ځکه مفرد جز دی او مرکب کل دی یو مرکب د دو مفردونه جوړي او جز مقدم په ذات کې په کل باندې په ذات او په تحقق کې مفرد مقدم په مرکب که جز کی نہیں موجود شئی نو کل نہ موجودی جنہیں جز وجود کی پا کل مقدم لہذا لدی وجنی سے تقسیم پا اعتبار ذات سره دی او پا ذات کی مفرد جز دی و مرکب کل دی جز مقدمی پا کل پا تقسیم کی ذکا مفرد مخی کا وی هر کله چې فارغ شماتن د تقسیم د لفظ داله بالمطابقه مفرد مرکب تنو شرع فی تقسیمهما په تقسیم د مفرد د مرکب کې وقدم المفرد او په تقسیم کې مفرد مقدم کو که تقسیم په اعتبار د ذات سره دی لأن ذاته مقدم على ذات المرکب په ذات کې مفرد مقدم په مرکب دا مفرد په مرکب باندې مقدم ذاتن او طبعا
نو مقدمې که په تقسیم کې وضعن چې موافقت د وجې راشي د تبعید سره ځکه دا د امور اهم عند العقلاء دی. فقال وی اوس د مفرد تقسیم کې غوږ ورته کېدی دا مفرد به خالي نه یا به په ده کې صلاحیت د مخبر به نه صلاحیت ذاتی. مخبر به څه ته ویل لکه مخبر به دویم جز د جملې خبرې ته وي دویم جز د جملې ته مخبر به وي ښه مراد ترې نه مسند به ده. په دې مفرد کې به یا صلاحیت د مسند به نه مسند به دویم جز د جملې دی چې اول جز ته مسند له ویلی شي او دویم جز ته مسند ویلی شي نو دې مسند ته دې مسند به وي په سبب د ده سره د محمول اسناد شو موضوع ته. نو په دې مفرد کې به یا صلاحیت د مخبر به نه د مسند به یا به صلاحیت د مسند به وي. دا شک ثانی که ده کې صلاحیت د مخبر به او د مسند به نه و چې دې په جمله کې خبر واقع شي یا مسند واقع شي د دې مسند صلاحیت پکې نه و چې د سره اسناد چاته وشي د ده اسناد چاته وشي دا صلاحیت د مخبر به پکې نه و چې دې خبر واقع شي په جمله کې یا پکې صلاحیت د مخبر به او د مسند به وي. که شک اولو د کې صلاحیت د مخبر به او د مسند به نه و نو دې ته عادات وي په اصطلاح د منطقانو کې او حرف ورته ویلی شي په اصطلاح د عربو کې او که صلاحیت د مخبر به پکې و مسند به واقع کېدی شو او صلاحیت ذاتی د مخبر به پکې موجود نو بیا به خالی نه دي که دوه قسمه جوړوي یا به هیئت په ده کې دلالت علی الزمان کوي یا به هیئت په ده کې دلالت علی الزمان نه کوي. که هیئت د دې کلمې د لفظ دلالت په زمانه کو نو دا کلمه ده او که هیئت پکې دلالت په زمانه نه کو نو دا اسم دی. لکه ماضي پکې دلالت په زمانه کو نو کوي دا د اسم سره منافي نه ده. چې هیئت تشریفي پکې دلالت په زمانه نه کو نو دا اسم دی. دا درې اقسام دي. اوس خبرې به پکې نورې کوو. فإن لم يصلح المفرد که صلاحیت نه لره مفرد صلاحیت ذاتیه په صلاحیت ذاتی سره د څه شي صلاحیت نه لره صلاحیت ذاتی ان يخبر به چې خبر ورکړي شي په ده سره د غیر صلاحیت ذاتی د مخبر به پکې نه ولې نه ځکه چې مسند له په مسند کې دا ضروري ده چې دوی به مستقلي مستقل به ښه یعنی په خپلې معنا باندې به په خپله دلالت کولی شي بې د ضمن کلمې اخرى نه. دا د استقلال معنا ده. اسناد چې دی دا غواړي مسند او مسند له او مسند له فرع د استقلال دی. مسند له مسند به په جمله کې هغه شی واقع کېږي چې هغه مستقل دي. د مستقل معنا دا ده چې په خپلې معنا په خپله دلالت کولی شي بې د ضم د کلمې اخرى نه. په دلالت کې په معنا خپلې باندې محتاج ضم د کلمې اخرى ته نه او عادات او حرف چې دی دا غیر مستقل دی. ولې؟ ځکه چې دا آله د تعارف د طرفینو ده. که دا حرف چې دی دا په خپله مقصود نه دی دا واضح و ذکر دی آله د تعارف د طرفینو
چې په د سره د طرفینو حال معلوم شي چې مسند له مسند. نو هر کله چې کم شي اعلی د تعارف د غیري نو د مقصود لذاته نه، نو هر مقصود لذاته نه لري. کوم شي چې مقصود لذاته نه دا غیر مستقل، او کوم شي چې غیر مستقل نه هغه صلاحیت د مسند له او د مسند نه لري. که مسند له په اسناد کې فرع د استقلال دي، نو هر په ذکر صلاحیت د مسند به نه لري. دا مسند به چې ذکر کړل دا په طریقې د نمونې سره دی. لکه څنګه چې په قضیه کې په جمله کې هر صلاحیت ته خبریت نه لري، دارنګه صلاحیت ابتدایت هم نه لري. خدا خبریت ذکر کو او مبتدا په تقیاس کې د دوه صلاحیت نه لري، نه د محکوم علیه صلاحیت لري او نه محکوم دی. لکه غیر مستقل دی. او په کلام کې اسناد مسند له غواړي، په مسند له کې د دې خبرې ضرورت دی چې دې به مستقلی. مستقل دا معنا چې اعلی د تعارف ته حال غیر باندې په خپل معنا باندې او په خپل دلالت کولی شي بې د ضم د کلمې اخرى، او هر چې د اعلی د تعارف ته طرفینو ده په شان د نسبت، نو دی په خپل معنا باندې په خپل دلالت نشي کولی بې د ضم د کلمې اخرى، نو دی غیر مستقل دی. او غیر مستقل شی نه صلاحیت د محکوم علیه لري نه د محکوم به او د مخبر به لري. نو که صلاحیت د مخبر به نه لرن دا عادات دي. بس یو معترض اعتراض کوي وانما قدم هذا القسم، او ماتن مقدم کړ دې په تقسیم کې دا قسم، په تقسیم د مفرد کې دا قسم مخکې کړ دې مقدم کړ دې دا قسم د مفرد نه، ما انه عدمی سره دې نه چې دی عدمی دی اعتراض ته اشاره. په دې مفرد کې دا دوه قسمه جوړول. اول دا چې صلاحیت د مخبر به نه لري، او دویم دا قسم چې صلاحیت د مخبر به لري. دا صلاحیت د مخبر به چې نه لري دې ته تعادات وایي. نو دا دې مقدم کړو تقسیم د مفرد. دغه دویم قسم باندې چې صلاحیت د مخبر به لري، لکه چې هغه صلاحیت د مخبر به لري د بیا دوه قسمو ته تقسیم کړي وروسته، کلمه او اسم. نو دا په تقسیم د مفرد کې تا د عادات او حروف ولې مخکې کړه؟ او حرف خو ادمي دی، ولې معنا یې د ادمي شوه که نه؟ صلاحیت د مخبر به نه لري معنا د نفي ده، د عدم ده. په کار و چې دا دویم قسم نه مخکې کړی وی چې صلاحیت د مخبر به لري، هغه وجودي دی، وجودي اشرفي. اشرف تقاضا له تقدیم کوي. ډېر هغه جواب یې وکړ چې دا قانون کلي نه دی چې شی اشرفي، هغه به مقدم. دلته کې د اول قسم د مفرد چې صلاحیت د مخبر به نه لري چې عادات دي، دا مخکې که په دې دویم قسم باندې چې صلاحیت د مخبر به لري. دا ولې؟ ځکه چې د ما صدقانه او مصداق کې یو دی، او د مصداق څوک دی؟ عادات. مصداق کې یو دی، د په عاداتو صادقي دي. مصداق کې واحد دی چې عادات دي. او دا دویم قسم د مفرد چې صلاحیت د مخبر به لري، د مصداق متعدد دی. څنګه لکه مصداق کې متعدد دی؟ وایي ځکه چې صلاحیت د مخبر به لري نو هغې کې دوه قسمه جوړېږي، یو کلمه او بل اسم. که دی بیا وایي چې صلاحیت د مخبر به لري نو یا به هیئت پکې دالي په زمان یا به نه، که هیئت دالو په زمان نو دا کلمه ده، که نو دال نو دا اسم دی. د دې دویم قسم د مفرد صلاحیت د مخبر به لري د ما صدقاله متعدد دی، او مصداق کې دوه دی، یو کلمه او بل اسم.
د دې اول قسم نه مفرد چې صلاحیت د مخبر به لري د مصداق یو عادت دا غدیم قسم چې صلاحیت د مخبر به لري دا غ مصداق متعدد کلمه او واحد قبل المتعددي په طبیعت کې واحد په متعدد باندې مقدمي دې طبیعت کار وکړه دا اول قسم مقدم تبعان و مقدم که ذکرن و وضعان چې موافقت ته وزیر شده بسر جواب و انما قدم هذا القسم مات المقدم که دا قسم دا مفردنا چې صلاحیت دا مخبر به لري ما انه آدمی چې صلاحیت دا مخبر به نلري سلال دین دی آدمی ولی لکونی ما صدق علیه واحدون ذکر دا ما صدق علیه یو دی شهادت او په خلاف د قسم ثانی نه هغه کوم دی صلاحیت مخبر به لري هغه رسته کولی ځکه داغه ما صدق علیه متعدد دی واحد قبل المتعددي طبعا مقدم بحثا وذكرا ما فقط وزير شدة بخلاف القسم الثاني فإن شرط وجوابه فوادات دا تبدي عبارت تماتن کی شارح سے ترتیب بیانی او کیفیت ترکیب بیانی دا فإن لم يصلح المفرد لأن يخبر به وحده فهو عادات دا څه ترکیب دی وإذا ترکیب شرطی دی دا شرط او جزا دی فإن شرط ان پر عبارت دماتن کی شرطیه دی او این شرطیه داخلی کی په فعل شرط هغه بیا جزا غواړي په جزا کې فی چې دا ان شرط شو نو داسې بشي فإن لم يصلح المفرد دا ان شرطیه شو دا لم يصلح المفرد دا فعل شرط شو حرف شرط سره د فعل شرط نه جزا غواړي جزا جمله نو دا جزا رانا په جزا جمله او په جزا کې فی فهو عادات که صلاحیت نه لري مفرد د مخبر به فصلاحیت ذاتی سره دا عادات ان لم يصلح المفرد دا شرط شو فهو عادات دا جزا شو ترکیبی ده تو فإن شرط ان په عبارت تماتن کې شرط دی او جوابه جزا لدی فهو عادات دی او دا عادات سمانه له حرف دغه ځای کې یو ټکی پاتې شو هغه داري او که صلاحیت نه لري مفرد د صلاحیت ذاتی د مخبر به دا صلاحیت ذاتی ټکی ولې خېل دا شارع خېل وې دای د پاره د دفع اعتراض خېل هغه اعتراض په ماتن واردی د ماتن د عبارت نه معلومیږي تعریف د عاداتو زه د عاداتو تعریف وکړم څنګه چې صلاحیت نه لري مفرد د مخبر به د عادات وتوي منطقيان حرف وتوي عرب او تعریف ته اشاره شو چې حرف او عادات څه ته وایي چې صلاحیت د مسند به نه لري صلاحیت ته خبریت په جمله خبریه کې او د مسند په جمله انشائیه کې نه لري یعنی دغه صلاحیت د محکوم به نه دا خو د هر تعریف شو او په تعریفاتو کې لابودی د جامعیت معنیت نه تعریف بجانی تمام افراد د معرف ته معنی به دخول لاګیارونه او دا تعریف د عاداتو دا د صادق شو په اسم معنی ضمائر معنی ضمائر اسماء دي د تعریف د هر د معنی نشو دخول لګار نو داخلي دي پکې ضمائر لکه په ضمائر کې صلاحیت د مخبر به نشته دا دیم جز د جملې نه واقع کی مسند به لکه مثال به څنګه په دې معنی تعریف د حرف صادق شو
او سره دې نه چې دا خو حروف نه دي عادات نه دي دا خو اسما دي ضمایر مثال لکه الف شو په ضربا کې د الف د تثنیه دی دا علامه د تثنیت د فاعل ده او دا ضمیر د فاعل دی او واو شو په ضربو کې دا واو چې دی دا علامه د جمع د فاعل ده چې د دې فعل فاعل جمع ده دا ضمایر دي او په دې ترکیبونو کې چې ضربا او ضربو یې واخلي صلاحیت د مخبر به پکې نشته لکه دا په حکم د ضمیر مرفوع متصله کې دي نو دوی د دې فعل سره په ضربا کې الف مقترن شی دی او د ضربو کې واو مقترن شی دی په یوه شی دی او د اقتران د وجې نه په دې کې اوس صلاحیت د مخبر به نه دی پاتې شي خبره پوه شو او دا دي ضمایر او ضمایر دي اسما نو دې د تعریف د اسم نه وواته او په تعریف د حرف کې داخل شو د تعریف د حرف معنی نشو دخول لغیر نه داخل شو پکې او ضمایر د لو سره ټکې ولګاو زه عادات دې ته یم چې دې کې صلاحیت د مخبر به نه صلاحیت ذاتی مراد د ذاتی نه صلاحیت اصلي دی چې دې کې صلاحیت د مخبر به په اعتبار د اصل سره دی او په دې ضمایرو کې صلاحیت د مخبر به په اعتبار د اصل سره وو اوس ولې مخبر به نه واقع کېږي دا عارض د وجه چې هغه عارض د اتصال دی که چېرې دوی نه متصل شی د فعل سره او دا ضمایر د فاعل نه ګرځېدلی او د فعل سره نه متصل شی د دې کې صلاحیت د مخبر به وو خو لیکن کله چې واضح ولګېده دا په داسې وجې سره وضع کړه چې دوی مقترن کړه د فعل سره لپاره دلالت علی علامت الفاعل د دې نه دا صلاحیت د اقتران د وجې نه لاړ په اعتبار د ذات سره پکې وو او د هر دې ټایم چې دکې صلاحیت ذاتي نه او دې کې صلاحیت ذاتي شته خو دا صلاحیت د څه وجې نه رک شي لعارض الاتصال اعتبار نشته دا کتابونه چې کوم دي که نه دا همداسې اسان نه دي خبرې غواړي دا ذاتیتا قید ولګو او انما قدم هذا القسم خبره خو ما وکړه نو فهو عادات نو دې ته بیا عادات وایي اوس پاتې شو دا خبره چې دا عادات چې دې ته ویلی شي نو عادات ورته ولې ویلی شي په اصطلاح د منطقیانو کې ورته عادات وایي ځکه عادات جمع د عادتون د عاده ویلی کېږي آلې ته دا حروف آلی دی واسطی دی آله واسطی تا وی چې د فاعل نه کوم فعل صادریږي په مفعول واقع کېږي نو هغه آله غواړي د هغې په سبب د هغې سره اثر د فعل د فاعل مفعول ته رسي هغې ته آله وي لکه سړی چې وهل کوي او اثر د وهلو په مفعول کې پیدا کېږي نو دا آله غواړي وهل کېږي یا په څه په لور یا وهل په چاړه یا وهل په ټوپک دا دي وسیله ده دقسې دا حروف هم وسیله ده دا د څه وسیله ده وسیله د ربط بین الاسمین ده چې دوه اسمه د یو بل سره مربوط کړئ په واسطې د هر سره به مربوط کړئ دارنګې دا علی دي ایصال د فعل چې فاعل ته کوي مفعول ته دا کله کله په واسطې د حرف جر سره لکه مررت بزیدن دا مررت فعل فاعل دی په دې کې معنا مصدري پرته ده
هغې ته دوی فعل ویلو به وي مرور. دا مرور چې د زید ته رسېږي او د فاعل نه صادرېږي دا په واسطې د دې فعل سره. نو دې عالي د ربط دي په مابین د اسمینو کې یا په مابین د فعل او د اسم ځکه دوی ته عادات وي. او حرف ورته ویلی شي په اصطلاح د نوحات. حرف ورته ولې وي په اصطلاح د نوحاتو کې؟ حرف په لغت کې طرف ته وایي او دوی ګونې واقع کېږي په طرف کې. څوک پې شبه کوي لکه خلک وایي فلان فی حرف الوادي، فلانی په طرف د کنده کې دی. نو که څوک اعتراض وکړي چې ستا ما د دې تسمیې نه دا معلومه شوه چې دوی ته نوحات حرف ځکه وایي چې دوی په طرف کې واقع کېږي، په طرف د کلام کې. دوی خو په منځ کې هم واقع کېږي. لکه اريد ان تحسن الی، دا ان حرف دی. د اريد او د تحسن د په منځ کې واقع شي دي. ته ورته څنګه حرف وایي چې واقع کېږي په طرف؟ وایي د طرف دا معنا نه ده ملاسي، مجازي معنا ترې اخلم. یعنی مقابل، دا حرف مقابل د فعل او د اسم راځي. د مقابل څه معنا؟ مقابله خو په ذوی روحو کې کوي. وایي د مقابل دا معنا چې په فعل او په اسم کې کوم صلاحیت یا په ده کې نشته. په دې معنا سره چې د دوو اسمونه اسم مسند له راځي، مسند راځي، او فعل واضح و ذکر د مسند بدا، او حرف غیر مستقل نه مسند له راځي په کلام کې نه مسند. دا منافات غونډې دي د اسم او د فعل په دې معنا چې دو اسمونه وحده کلام جوړیږي. خو د دو فعلونه کلام ځکه نه جوړیږي. یعنی اسم په کلام کې مسند له مسند دواړه واقع کېږي او فعل په کلام کې مسند واقع کېږي، مسند له نه واقع کېږي ځکه چې دی واضح و ذکر دی مسند ابدا کوم مسند له ګرځو خلاف وځي. حرف غیر مستقل نه مسند راځي نه مسند له راځي په کلام کې. نو د دغه وانته د اسم د فعل سره یو مقابله وانته پیدا شو، منافات وانته پیدا شو. د دې وجه نه د حرف وایي چې د مقابل له د فعل او د حرف په کلام کې نه مسند له راځي او نه مسند راځي، او اسم مسند له دواړه راځي او فعل مسند راځي. دې دواړه نه واقع کېږي، د مقابله شو. نو مراد د جانب او طرف نه مقابله ده ځکه ورته حرف. اوس په دې دلیل وایي چې صلاحیت د مخبر به نه لري، نو هغې ته حرف وایي، عادات ورته وایي. لکه د عادات ولې دا حرف ولې صلاحیت د مخبر به نه لري؟ نه منم دا خبره چې حرف کې صلاحیت د مخبر به نشته. زه به درته وښیم چې حرف به او مخبر به به واقع شي، ځکه چې جز د مخبر به په حکم د مخبر به کې ده. په یو ځای کې به د مخبر به جز واقع شي. لکه په قضیه حملیه معدوله المحمول کې، قضیه حملیه معدوله المحمول، معدوله المحمول ها قضیه ته وایي چې حرف سلب راوړي د محمول له جز کې او بیا یې ثابت کې موضوع. لکه زیدون لا حجرون، زیدون مبتدا ده موضوع ده،
منطقیان وته موضوع وي او عرب وته مبتدا وي او دا مبتدا مسند الیه نه دا مسند الیه او لا حجر دا لا لګېدل له متکلم د جز د محمول نه ګرځول له د حجر سره جمع کړل او مجموعه حکم ګرځول له په مبتدا باندې نو څه وایي زید لا حجر زید نه ګټه ده دې ترجمه موږ په سالبي سره نه کوو ګره په موجبي سره کوو دا نه نسبت پکې ایجابي دی زید لا حجر زید نه ګټه ده دا نه حجریت دې زید ثابت دا څنګه چې د زید نه سلب حجریت په دې کې نسبت ایجابي دی سلبي نه دی دا قضیه موجبه معدوله المحمول ده او تاوی چې د کې صلاحیت د مخبر به نه په هر کې مخبر به خو دیم جز د قضیه ته وي مسند به ته مراد او دلته چې خدای مسند واقع شو کنه مسند به شو لکه جز د مسند به شو او جز د مسند به په حکم د مسند به کې دی نو خبره دې غلطه نه شو هر کې صلاحیت د مخبر به نشته دا خو شی د مخبر به واقع شی او دلیل دا وایي چې مسند به فرع د استقلال او د غیر مستقل شوبه ده ښه ته ورته ووایه چې دا هر څه په اعتبار د وجه اصلي سره واري په اعتبار د معنی اصلي موضوع له سره دی واضح و ذکر دی غیر مستقل او په اعتبار د مفهوم اصلي خپل سره چې هغه مفهوم اصلي د غیر مستقل دی نه واقع کېږي مخبر بها وحدها او نه ما غیرها دلته کې هغه مسند به واقع شعر خو سره د غیر لکه د اولاد جمع د حجرون سره د حرف سلب جمع د محمول سره مجموعه لی موضوع ته ثابته دی وایي چې د کې صلاحیت د مخبر به نشته خو په اعتبار د مفهوم اصلي سره چې دا اصلي مفهوم واخلي ولې ځکه اصلي مفهوم غیر مستقل دی په اعتبار د مفهوم غیر مستقل سره نه مخبر بها واقع کېږي وحدها او نه مع غیرها دلته کې چې مخبر به واقع شی دی نو دی د خپلې وجه اصلي نه خارج شی دی پس د خروج نه چې مخبر به واقع کېږي او جز د مخبر به واقع کېږي د وجه اصلي نه څنګه خارج شی دی په اعتبار د وجه اصلي سره په اعتبار د مفهوم اصلي سره دا اصلي مفهوم والی غیر مستقل نه صلاحیت نه لري د مخبر به نه یوازې او نه داسې چې د بل چا سره ملګری شي جز د مخبر به شي ملکه د اصلي شارح کې او دلته کې چې د مخبر به واقع شعر نو ځکه واقع شعر چې د خپل وجه اصلي نه خارج شي د عدول شعر د وجه اصلي نه څنګه عدول شعر کله واضح و ذکر او د پاره د سلب النسبت چې دا په قضیه کې نسبت ایجابي لري او نسبت کې معنا غیر مستقله ده که نسبت اعلی تعارف ته طرفین ده هغه معنا حرفي ده او د زوال شی و د پر د سلب النسبت د دمنه د خارج کړی شو د خپل وضع اصلي نه متکلم خارج کړ او وی ګرځاو د پر د سلب د طرف او جزء کله طرف نه د وضع د طرف لپاره شی مناسب د پر د سلب النسبت چې د په قضیه کې نسبت ورکړي نسبت ایجابي دا کوي چې زید قائم او استدعاون لا داخل کی لا زید قائم دا په معنا د لیس سره د په وجه اصلي سره ځکه دی کې د سلب نسبت ایجابي وکړه
خو په دې ځای کې په دې معدولة المحمول کې دی د خپلې وضع اصلي نه خارج شو دکې عدول شو څنګه د سلب شی وضع شی او د سلب النسبت لپاره او دلته کې مستعمل شو په سلب الطرف کې سلب الطرف دا محمول دی دا محمول د دې محمول د سلب لپاره یا د موضوع د سلب لپاره خو دی نه وویل خو مفردات د سلب النسبت لپاره واضح وده خو متکلمو لږ په دې کې عدول د خپل اصل نه وکړو او د منې سلب د طرف وکړو سلب د محمول او بیا مجموعه ثابت کړه موضوع دکې عدول شو د واضح اصلي دا عدول په چا کې وشو په دې حرف کې وشو لیکن دا حرف په جانب د محمول کې د محمول سره جمع شعر یا محمول په دې قضیه کې نو ټولو قضیه ته بیا خلک معدوله وایي نو معدوله خو ټوله قضیه نه ده معدول خو په دې کې دا حرف دی یو خو دا حرف جز د محمول دی او محمول جز د قضیه دی نو دې جز الجز دی نو دې ټولې قضیه ته بیا خلک معدوله وایي تسمیة الکل باسم الجز نو لنډه داره چې دی په اعتبار د معنا اصلي سره دا حرف صلاحیت د مخبر به نه لاره نه وحدها او نه ما غیره لکه دی غیر مستقل دی په مسند الله او مسند کې لابد د استقلال او دی غیر مستقل دی غیر مستقل ولې دی لکه دی وضع شی د پاره د سلب النسبت او نسبت غیر مستقل دی د غیر مستقل منی دلالت کوي د په اصل کې غیر مستقل دی د صلاحیت د مخبر به او د مخبر علیه نه لري د مسند نه د مسند صلاحیت نه لري لکه کې لابد د استقلال لكن دلته کې چې اوس جز محکوم به واقع شي په څه اعتبار سره چې د خپل وجه اصلي نه خارج شو د وضع شی ولا پاره د سلب النسبت چا معنا غیر مستقله دا غینه خارج شو سلب طرف ته شو طرف خو مستقل او دا هغه جزء ګرځید او ثابت شو ما قبل دغه عدول له وضع اصلي نه وشو والصلاحیت لري ذاتی صلاحیت پکې نه خو دلته کې پکې اوس پیدا شو ځکه خروج پکې راغی د وضع اصلي نه او لدی وجنه دې قضیه تمادوله وي دا صلاحیت په دې کې صلاحیت عارضی دی لڅ وجنه دی ځکه چې دې خپل وجه اصلي نه خارج شي کله په اعتبار د خپل وجه اصلي سره واخلي چې سلب النسبت بیا صلاحیت د مخبر به نه لري دا جواب فهو اداه حرف كلا فإن لا مثال حرفه فإنها دالة باعتبار مفهومه الأصلي باعتبار المفهوم الأصلي سركته مفهوم الأصلي لكلي وهو سلب النسبة الغير المستقل غير مستقل ولذا كذا وضع شيء ده فأصل كده فارض سلب النسبة النسبة معنى رادتي غير مستقل ده معنى حرفي ده او دې د هغې منې دلالت کوي نو اصل کې دی غیر مستقل دی او په دغې معنا سره چې واخلي نو لا تقعو مخبر بها نه واقع کېږي مخبر بها نه وحدها او نه سره د غیر او په کوم ځای کې چې مخبر بها واقع شی دی د خپل وضع نه خارج شي وان وقع جزءا اگر که واقع شی دی جزء من المخبر به خو بعد العدول پس دا غیر چې دی خارج کړي شعر عن المعنى الغير المستقل لمعنى غیر مستقلنا هغه څو چې سلب النسبت دا غیر خارج شو اوس مستعمل شو په سلب الطرف کې استقلال تر اوت کما چې قولنا زید لا حجر نو فلذا دی وجنه چې په دې کجه کې دا لا حرف سلب د وجه اصلي نه خارج شعر سمیت مسمى کیږي دا ټوله قضیه معدوله په معدوله سره من قبیل تسمیه الکل خبره خلاص
وان صلاح المفرد که صلاحیت لره مفرد د څه شي صلاحیت لره ان يخبر به کنه چې خبر ورته شي په ده سره ان صلاحیت ته خبریت لره نو بیا به خالی نه یا به هیئت تصریفی په ده کې دلالت کوي په زمانه یا به هیئت تصریفی په ده کې دلالت نه کوي په زمانه که صلاحیت د مخبر به لره او شک اول هیئت تصریفی په کې دلالت کو په زمانه نو دا کلمه ده او که هیئت تصریفی دلالت نه کو په زمانه نو دا اسم دې کې یو شوبګه غونډه ده دا د بدل میزان دا ټول ټکی چې دا کود غونډه لګی کنه دا د دفع د اعتراضات دي دا ډېر چینجن دی دې په ګین کې مړو کې ګوري په هر ځای کې اړني په پوس کې اړو کې ګوري دې کې وسلې وي چې دې ماتن ویل چې که صلاحیت لره مفرد د څه شي لأن يخبر به چې خبر ورکړي شي په ده سره دا مخبر به چې دی دې کې قانون دی مخبر به جز د قضیې خبري دی یا خبر ته په قضیه خبریه کې په جمله خبریه کې دی دیم جز ته او په جمله خبریه کې دیم جز ته خلق مخبر به وي مخبر به تعبیر دی د جز د جملې خبرې نه د دیم جز د جملې خبرې نه مخبر به ورته هم یو خبر ورته هم وي د ته وایي که مفرد صلاحیت د مخبر به لره مخبر به خو جز د جملې خبرې دی بیا پکې داسې وایي چې صلاحیت د مخبر به لره چې جز د جملې خبرې شي دیم جز او هیئت پکې دلالت په زمانه کونو دا کلمه ده نو د دې نه د کلمې او د فعل تعریف معلوم شو چې کلمه او فعل څه ته وایي چې صلاحیت د مخبر به لري او هیئت پکې دلالت زمانه دا تعریف د کلمې چې د دې عبارت نه معلوم شو زماته دا معنی نه دی دخول جامع نه دی تمام اقسام د کلمې ته خارجي دي چې نه امر او نهي امر او نهي د تعریف د کلمې نه وواته امر نهي خو په کلمه او په فعل کې دي ولې ځکه هغه صلاحیت د مخبر به نه لري ځکه مخبر به راځي په جمله خبریه کې یا خو جمله انشائي نو تعریف د کلمې او د فعل د جامع نشو افراد او خپلو لره او خارج شو دي نڅه امر او نهي فعل امر او فعل نهي د تعریف د فعل نه وواته لکه ته دا دویم قسم چې صلاحیت د مخبر به لري د دې سره بیا دوه قید ده یا به هیئت تصریفي داري په زمان نه دا کلمه ده او فعل یا به هیئت تصریفي دار نه په زمان نه دا د دې تعریف د فعل معلوم فعل څه ته وایي چې صلاحیت د مخبر به لري او هیئت پکې داري نو امر او نهي صلاحیت د مخبر به نشته ولې مخبر به خو جز د جملې خبري او امر او نهي خو جملې انشائیه ده کنه د جملې انشائي دیم جز ته مخبر به ویلی شي مخبر به په جمله خبریه کې راځي که په انشائیه کې امر او نهي فعل امر او فعل نهي خو انشاء ده کوري ولا روان وي خدای دې وکړه مخبر به نه مراد خصوصیت د مخبر به نه لري چې هغه جز د جملې خبرې دي مراد د مخبر به نه مسند به دی ذکر د اخبار دی او مراد ته اسناد دی لأن يخبر به لأن يسند به دلته کې د ذکر د مخبر به کړل اراده کړې د مسند به د
نو خبر ذکر کړل او مراد ته اسناد مطلب دی. دې خبره پوښ دا خو د مجاز کو مجاز علاقه و یا علاقه پکې شته. دا مسند به چې دا ملزومه ده، مخبر به ملزومه ده او اسناد سره لازم دی. نو د ذکر د ملزوم کو چې مخبر به د اراده کې چې مسند به او اسناد مطلقه، نو معنی دا ده چې په دې مفرد کې صلاحیت ذاتی د مسند به وو. مسند به کو دیم جز د جملې دی، خبريه کوم انشائي نو دقیقه دا به بیا خالی دی. صلاحیت د مسند به پکې نو بیا به خالی نه یا به ادالي په زمان نو دا کلمه یا به نو امر نهي پکې داخل شو. ولی ځکه امر نهي کړي دې صلاحیت د مسند به لري کنه د دې اسناد کیږي کنه چاته کیږي فاعل ته کیږي. لکه ته چې ضرب وای ترکیب بسن کوي ضرب صيغه واحد مذکر امر حاضر ضمیر ضرو مستتر چې معبر دی په انت سره فاعل کیږي. دا ضرب فعل له د اسناد چاته وشو فاعل ته ورسو انت. دا مسند به نشو فعل په فاعل باندې حکم یا حکم کې اسناد نه په کوم داخله شو دواړه کې داخله. وان صلح المفرد متن ولګو وان متن ذکر وان صلح المفرد لأن يخبر به وحده مفرد صلاحیت مخبر به لارو. فإن دل كتر دلالة كودي مفرد على زمان من الأزمنة الثلاثة فيو زمان من الأزمنة الثلاثة فكلمتنا نذا كلمة وإلا كدلالتنا كوف زمانا فهو اسم. والذات كي توسره لقوا فصلح المفرد له لأن يخبر به صلاحيت لنا مفرد له دليل فارع تصل فارع دا مرجع قارك لأن يخبر به خبر ورقش فدسر لأن يسند به وهر كلة مراد زما مخبر به سر مسند به شو فلا يرد فعل الأمر والنهي نوارد ديگر اعتراض ففعل امر او نهي باندې هغه کې مسند به شته. امر او نهي صلاحیت د مسند به لري او هيئت تشریفي پکې دال په زمانه کې تعریف د فعل کې صادق شو. ولما كانت الكلمه وجوديه مع عدم التقسيم فيها سؤالكم په دې دویم قسم د مفرد کې مفرد خو دو قسمه تاول جوړ کړ ماته یو صلاحیت د مخبر به لري د مسند به لري دا اول قسم او دویم قسم چې صلاحیت د مخبر به نه لري. د دویم قسم کې چې صلاحیت د مخبر به نه لري دي کې بیا دوه قسم دي. یا به هيئت تشریفي په دې کې دال علی الزمانی دا کلمه یا به هيئت تشریفي دال علی الزمان نه دا اسم. په دې دویم قسم د مفرد کې بیا دوه جوړي. دویم قسم سره چې صلاحیت د مخبر به لري دغه دوه قسمه جوړي یو کلمه بل اسم او دا کلمه دې مقدمه کړه په اسم باندې دا دې ولې مقدمه کړه دا دغه وجه وي دا مې ځکه مقدمه کړه چې کلمه وجودي ده یو وجودي څنګه ده کلمې تعریف چې من کو نه کې کو وجودي کلمه څه ته وایي چې صلاحیت د مخبر به لري او هيئت تشریفي پکې داري په زمان
د دې په تعریف کې چې کوم قعود راغلي دي د کلمې هغه دا دی یو صلاحیت د مسند به دی دا قید موجودي دي او هيئت پکې دلالت کوي په زمانه نو دا قید وجودي دي که کلمه څه ته وایي نو هات تعریف داسې کوي د فعل چې کلمه تدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة نو د دې په تعریف کې څومره قعود دي هغه موجودي دي او د دې هغه مقابل چې واري اسم دی دا هغه په تعریف کې قعود یادنی شته کنه څنګه اسم څه ته وایي چې صلاحیت د مخبر به لري او هيئت پکې دلالت نه کوي په زمانه ځکه نو هات د تعریف کوي دا په تعریف کې قید یادنی وي چې کلمه اسم تشرك كلمة لا يعني یو لفظ تدل على معنى في نفسه دلالت بمعنى في نفسه كي هو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة دلالت نكي ويودان منه ثلاثة يعني هي أدفعي كدال على الزمان لپدې دویم قسم د مفرد کې چې صلاحیت ذاتی د مسند به پکې نه دو قسمو یو کلمه او بل اسم او دا کلمه مقدمه کړه په اسم ولی کدی کې دوه وجې تقدیم دي یو دا چې په دې کلمه کې د دې مفهوم وجودي دي او د اسم په مفهوم کې عدم دی عدم الدلالت على الزمان هغه عدمي دی یو وجودي مقدمي فاعل بلا په دې کلمه کې تقسیم نشته او وروسته په اسم کې تقسیم کوي بیا اسم تقسیمي واحد المعنى او كثير المعنى واحد المعنى بیا تقسیمي كلي وجودي او كثير المعنى تقسيمي مشترك او منقول او حقيقت او مجاز او په فعل کې په کلمه کې دا تقسیمات نشته دا واحد دی په اعتبار د تقسیم پکې نشته او په اسم کې تقسیمات دي کوم شي کې چې تقسیم یې هغه متعدد دي چې تقسیم پکې نه هغه واحد او واحد قبل المتعدد دا کلمه په دوه اعتبار سره مقدمه کړه یو د دې مفهوم وجودي دی دیم دې کې تقسیم او تعدد نشته او د اسم په مفهوم کې عدم ماخوذ دی عدم الدلالت على الزمان عدمي دی او بل تقسیم پکې کېږي په اسم کې هغه متعدد د دې دوه وجونه کلمه مقدمه کړه په دویم قسم کې په اسم باندې او وی که صلاحیت د مخبر به لاره نو یا به تصریفي دلالت کوي په زمانانو دا فعل او کلمه او که هيئت تصریفي دلالت په زمانانو کول دا اسم کته کتاب ته ګوره هر ټکی د لانجې ولما كانت الكلمه وجوديه هر کله چې کلمه وجوديه و ما عدم التقسيم فيها او تقسیم پکې هم نو او اسم عدمي ومفهوم کې عدم ماخوذ او تقسیم هم پکې تعدد پکې نو قدمها نو دا کلمه مقدمه کړه په اسم فقال ما تنوي متن توسګور که په مفرد کې صلاحیت ذاتی د مخبر به وو نو بیا بخاری نه فإن دل متن تګوره که دلالت کوالا زمان په زمانه باندې فکلمتنا لذا کلمه د متن عبارت ست قمره دي دا نور چې څه دي دا قعود سره شارح لګولي که صلاحیت د مخبر به لاره او دلالت په زمانه کاو دا کلمه او که صلاحیت د مخبر به لاره د مسند دي او په زمانه دلالت نه کوي دا اسم دي نو د عباراتو د ماتن نه تعریف د اسم معلوم شو تعریف د فعل معلوم شو او تعریف د اسم معلوم شو خو فعل و تعرب وي او کلمه و منطقیان وي
او په اسم کې تطابق د اصطلاحینو دی. نو د دې نه د کلمې او د فعل تعریف معلوم شو چې کلمه څه ته وایي چې صلاحیت د مخبر به لري د مسند به او هیئت پکې دلالت کوي په زمانه دا به هیئته خو سره دی خیره کنده قود معنی دا ده چې فعل یو لفظ دی چې صلاحیت د مسند به لري او دلالت کوي په زمانه. دا تعریف د اسم د فعل شو د کلمې شو او مقابل اسم د اسم تعریف داسې چې صلاحیت د مسند به لري او دلالت نه کوي په زمانه. نو دا اسم شو، دا د اسم تعریف شو. اوس معترض اعتراض کوي چې په تعریفاتو کې لابودي د جامعیت او د مانعیت. تعریف بجانی تمام افراد د معرض ته معنی به دخول لاګیارون او د ماتن چې کوم تعریف ده د فعل کو دا تعریف د فعل معنی نه دخول لاګیارون داخلي پکې اسماء ډېر اسماء دي چې هغه دي اسماء او د تعریف د اسم نه واته په تعریف د فعل د کلمې کې داخل شو. ځکه ته کلمه دې ته وایي کنه چې دلالت په زمانه کوي، صلاحیت د مسند به لري او دلالت په زمانه کوي. نو یو اعتراض دا دی چې په کلمه کې ته دلالت علی الزمان وایي. زه به درته وښیم دا تعریف د کلمې د جامع نشو افرادو خپل او خارج شو ترنه ډېر افعال چې هغه افعال منسلخه عن الزمان دي. افعال منسلخه عن الزمان د نوحاتو په نسبت باندې افعال دي او کلمات او د منطقیانو په نسبت باندې افعال او کلمات او د تعریف د کلمې نه واته ځکه چا منسلخ دی د زمانې نه په زمانې دلالت نه کوي ځکه منسلخ دی د زمانې. د افعال منسلخه عن الزمان کوم دی لکه دا افعال المدح والذم دي لکه نعمه دا پاسل کې نعمه په وزن د فعاله ترجمه یې سره نعمه زیدن څه دی زید یا بئس شو دا فعل ذم دی لکه سړی وي بئس رجلا زیدن څه ناکاره سړی دی زید دې کې د زمانې لحاظ نشته. بل افعال منسلخه دی وي افعال مقاربه وته لکه کاد او عسا شو کاد زید ان یخرج عسا زید ان یخرج قریب لچ زید خارج دیتا افعال مقاربه وي. او بل افعال المدح والذم لکه نعمه و بئس دا ټول افعال منسلخه عن الزمان دي او د دینه په استعمال کې عرب زمانی معنی نه اراده کوي. د اصل فعل معنی ته اراده کوي خو زمانه پکې نه اخلي. اته وایي چې کلمه دې ته وایي چې دلالت کوي په زمانه وکور دروان شه دا خو منسلخ عن الزمان دي نو دلالت په زمانه نه کوي. دا تعریف د کلمې نه وواته او په اسماو کې داخل شو. د تعریف د کلمې د معنی نشو دخول لغیر نه جامع نشو افراد خپل را خارج شو تینا افعال منسلخه دا سره کېدو لګاو ماتن نه لګورې دا شاري سره لګي ماتن نه اعتراض وکړي او خو ویلي دي چې کلمه دي ته چې دلالت په زمانه کوي. نه افعال منسلخه خو دلالت په زمانه نه کوي ځکه دا منسلخ دي زمانه دا سره کېدو لګاو. فإن دلک دلالت کو مفرد وضعن په اعتبار د وضع سره علی زمان دا دلالت په زمانه باندې په اعتبار د اصل وضع سره. اوس افعال منسلخه عن الزمان واضح وذکر د زمانه لپاره دی په زمانه دلالت په حسب د اصل وضع سره کوي
او کلمه د دې ته چې دلالت کوي په زمانه باندې په اعتبار د اصلي وجه سره واضح دی وضع کړي د زمانې اوس دا دلالت په زمانه چې نه کوي د څه وجه نه دا له وجه د استعمال نه عربو چې دا مستعمول په تراکیب خپلو کې د پاره د ادا د مقاصدو د زمانې لحاظ پکې ونکړه دی منسلخ کړه د زمانې لحاظ په استعمال کې ټیکاټ کړه نو په دوی په اعتبار د اصلي وجه سره دلالت په زمانه کوي نو په تعریف د فعل کې داخل او استعمال ته انسلاخ ته پکې لحاظ انسلاخ پکې نشته کلمه د دې ټایم چې دلالت په زمانه کوي په حسب د اصلي وجه سره چې واضح د زمانې دپاره وضع کړي افعال منسلخه عن الزمان واضح د زمانې دپاره وضع کړي خو د معنی د استعمال د وجې نه دلالت علی الزمان لرې شو چې چا مستعملون عربو بید لحاظ زمانې نه مستعمل کړي نو دانا چې دلالت نه کوي په اعتبار د وجې سره کوي خو د معنی د استعمال د وجې نه دلالت پاتې شي چې اصلي وجې ته وګورو قطع نظر د استعمال او د انسلاخ نه په حسب د وجې سره کوي او کلمه د دې ته چې په حسب د اصلي وجې سره دلالت کوي او فعل منسلخ هم د زمانې لپاره وضع او په اعتبار د وجې سره کوي دا نه دلالت چې دا خو په عارض د استعمال سره دی دې له اعتبار نشته جواب وکړو چې کلمه به دې ته وایي چې دلالت کوي په زمانه خو وضعن دا دلالت په زمانه باندې وضعي واضح د زمانې لپاره وضع کړی اوس په بل سوال کوي چې تعریف د کلمې دی معنی نه دخول لګیا او داخلي دي پکې غدن وانسي دا غدن دلالت په زمانه نه کوي غدن چاته وي سبات امسی چاته وي بیګات چې مخکې شپه تېره شي ده هغې ته امسی وایي چې سبا ورځ راځي هغې ته غد وي دا دي اسما او د تعریف ته اسم نه وواته داخل شو په فعل کې په کلمه کې ولې لکه ته کلمه دې ته وایي چې دلالت کوي په زمانه باندې امسی او غدن هم دلالت کوي په زمانه باندې دی راغی د شارع دپاره بل قیدو لګو چې دا قید هم مړی دي چې دلالت په زمانه کوي دا دلالت په زمانه باندې دلالت تضمني دا زمانه به جز زمانه موضوع وي نو کلمه او فعل دې ته چې دلالت په زمانه باندې دلالت تضمني څه ته وایي جز زمانه موضوع دا زمانه جز زمانه موضوع وي او دلالت مطابقی دې ته وایي چې دلالت د لفظ په تمام موضوع وي نو دې نه واضح دا کلمه او فعل وضع کړی دی د یو معنا مرکبې دپاره معنا مرکبه سره حدث او نسبت الى الفاعل او زمانه نو د دې د معنا درې اجزا دي د معنا یو حدث دی د نسبت الى الفاعل او درېمه زمانه ده دا لفظ د فعل چې ذکر شي ضربه دا دلالت په حدث او په نسبت الى الفاعل په زمانه چې په دې مجموعه دلالتو کې نه دا مطابقي دي او چې یوازې په زمانه دلالتو کې نه دا دلالت تضمني دي ځکه فعل مرکب دی د حدث او د نسبت د زمان نه دی واضح وضع کړی د پاره د مجموع مرکب د دلالت د کلمې او د فعل په دې مجموع مرکب مطابق دی او په زمان کې په یو باندې تضمني او کلمه د دې ته چې
دلالت په زمانه کوي په دلالت تضمني سره. نو اوس د غدن امثله وواته لکه غدن چې دلالت کوي په سبا او امثله چې دلالت کوي په بیګا. دا اسماء دلالت په زمانه کوي خدا دلالت د دې په زمانه باندې دلالت مطابقي دي او که دا زمانه د دې تمام معنا موجود جز نه دي او په فعل کې معتبر دلالت په زمانه باندې دلالت تضمن دي فعل په جز زمانه موجود دي. دا ته وواته دوه کې دی ولګور په تعریف د کلمې چې دلالت په زمانه باندې وضعانی افعال منسلخان الزمان داخل شو په تعریف د فعل او د کلمې. اول دا دلالت په وضعانی خو سره د وضعنا زمانه با دلالت په زمانه باندې دلالت تضمنی. نو څه د کوم اسماء دلالت چې په زمانه ده او دلالت مطابقي دي نه ته وایي هغه په اسماء کې داخل شي لکه غدا نه وامسي یا الان بس بل شوبه په کې دا ټول قیدونه لګو. دا دلالت په زمانه باندې په اعتبار د مقارنت د هيئت تشریفي سره په مقارنت د هيئت تشریفي سره وي ماده بدال على الزمان نه دال على الزمان به هيئت تشریفي وي. دا هيئت تشریفي چې د ماده د فعل سره ځم شي دا هيئت په دلالت په زمانه کوي. د دلالت د ماده دی هو د ماده چې ماده دلالت کوي هغه به څنګه ماذا بدال على الزمان هيئت بدال على الزمان چې هيئت کې ولګونم دا غدا وامسته وات دا غدن چې دلالت کوي په سبا او انسي چې دلالت کوي په بیګا. دا ماده دلالت کوي تشماله په اعتبار د عروض هيئت سره نه دا ماده داله په زمان او په فعل کې به هيئت تشریفي دالي په زمان باندې. اگر کوم هيئت چې د کلمې تعریض دی هغه هيئت به دالي په زمان یعنی ماده به دالي خو شرط ولا شته په اعتبار د عروض د هيئت سره. او غدا امثله ته وواته ولې ځکه دې کې هغه ماده داله په زمان خو په اعتبار د هيئت سره نه ده نفس ماده ده. وعلى زمان من الازمنه الثلاثه دا کې د وسلم لګول چې کلمه په دلالت کوي په زمانه باندې خو هغه زمانه به د ازمنه الثلاثه نه هغه زمانه به د څه زمانه چې د ازمنه الثلاثه نه وي په درې زمانو کې به یو زمانه دا دفه د بل شوبې ده چې به چې تعریف د کلمې د معنی نشو دخول لګار نه داخلي دي پکې مدخل او مظرف. دا مدخل او مظرف صيغه د ظرف دي ته اسم ظرف وي. دا دي اسماء او ته چې کلمه په دلالت کوي په زمانه باندې دا مدخل او مظرف هم دلالت کوي په زمانه په مطلق زمانه خدا دلالت کوي کنه مولای ولی مدخل څه ته وي زیر دخول چې زیر دخول یې ته پکې داخلي نه دا خدا کوڅه خو بخامه په یو زمانه کې داخلي مدخل څوک دی کوس مدخل نه خلق پکې دا شی نه داخلي دا دې زمانه نه داخلي په یو زمانه کې وای داخلي کنه نشته پکې داخلي ځینې خلک کې دروازه مر داخلي او مظرف څه وي زیر ظرف ته وي چې زیر ظرف د نظر خو په کې کېږي کنه نظر خو به زمانه نه کېږي کنه دې کوم دلالت په زمانه کوي نو هر څرګي د شاګولي په زمانه دلالت کوي نو فعل او کلمه په دروانه
دا د تعریف د اسمان هواته او په فعل کې داخل شو. نو تعریف د فعل معنی نه شو دخول لغیر نه داخل شو پکې اسمان. ویل که زه سره قید لګوم فعل باید دلالت کوي وضعن په دلالت تضمني سره على زمان من الازمنه الثلاثه په یو زمانه باندې د ازمنه الثلاثه ازمنه الثلاثه دي ماضي او حال استقبال په یو زمانه باندې د دریو ازمنهونو دلالت کوي او مدخل او مضرب دلالت په یو زمانه باندې د ازمنه الثلاثه نه کوي. دا په مطلق زمانه دلالت دا ته وایي. بیا په سوال واردېږي بل چې تعریف د کلمې او د فعل لمعنی نشو دخول لغیر نه داخليږي پکې سبوک او غبوک. دا په یو زمانه معینه باندې د ازمنه او ثلاثه دلالت کوي. په زمانه په ازمنه او ثلاثه دلالت کوي. سبوک چاته وایي؟ سبوک دا خلق سبوح او غبوک. سبوح دی هغه پیالې د شرابو ته وایي. هغه شرابو ته وایي چې خلک یې څښي په وخت سبا کې خو خبرې خلکو څکل. غبوک هغه پیالې د شرابو ته وایي هغه څکلو د شرابو ته وایي چې خلکو به څکل په وخت د بیګا کې. دا سبا او بیګا چې دي دا هم د ازمنه او ثلاثه زمانه ده که نه. سبا چې دی او بیګا سبا اوس دی او بیګا به وروسته راځي که نه. اوس سبا نه دی سبا نو اوس سبا دی د زمان الحال ده او بیګا ماښام را روان دی مستقبله په یو زمانه ثلاثه په یو زمانه باندې د ازمنه او ثلاثه دلالت کوي او که دا سکي چې یو سړی یا په ماضي کې سکي یا په مستقبله کې سکي یا په حال کې سکي. دا په تعریف د کلمې کې داخل شو. ویل کمرات د ازمنه او ثلاثه ازمنه ثلاثه معینه دي مولا. ازمنه ثلاثه معینه چې تعین پکې خصوصیت د زماني پکې مړی. نو دا سبوک ویل کېږي هرې پیالې د سبات کې تعین نشته. سبوک هرې پیالې د سبا ته وایي که په پروس کاري سبا تېر شي که اوس سبا که وروسته سبا راځي. غبوک هغه پیالې ته وایي هغه شراب چې په بیګا کې سکینا بیګا خو معلوم نه دی. کله بیګا د مختېرې شي زماني کله بیګا د حال زماني کله بیګا د مستقبلي. د دې کې تعین د یو زماني معینې د ازمنه او ثلاثه نشته او په فعل کې دا ضروري ده چې دا به دلالت په یو زماني باندې د ازمنه او ثلاثه نه کوي خو ازمنه ثلاثه معینه به وي ثلاثه به وي په یو ازمنه او ثلاثه به دلالت کوي خو په هر یو باندې د ثلاثه معینې. بس دا قیدونه یې ولګول ښه چې دا قیدونه ماتن په تعریف د کلمې کې ماتن چې کوم تعریف د کلمې کړی دی او شارح صاحب پکې ورسره دا قیدونه نه دی لګولی نه د ماتن کور روانه. نو تعریف د کلمې جامع معنی نه جوړېده لہذا د دې وجه نه شارح ورسره دا قیدونه ولګول چې تعریف د کلمې جامع او معنی شي. خو ماتن ولې نه ولګولي هلکه کومه دا د متون اختصار دی نو دا قیدونه مراد د ماتن وو خو ماتن پرېښي وو بنا ان على اعتماد فهم المتعلم. متعلم دی په خپله فهم خو روانې نو متعلمان د دې زمانې دومره پوه دي چې په خپله به یې فهموي. ده دا سر کړي وو اعتمادا على فهم المتعلم خو شارع اعتماد په فهم د متعلم ونه کړ. قیدونه یې ورسره کېښوي په ظاهر کې کېده ماتنه
چې څوک په اشتباه کې واقع نه شي چې اسم ته فعل نه وایي او فعل ته اسم نه وایي باشي جهبر لجنای ادنى الخليج لجنای او لسا او هغه بل شی دی که نه هغه دوی ورته څه نوم وایي اجرا د دې فرق به بیا نه شي کولی لجنای لکه اجرا دا فرق ګران نه مې ته څه کوئ زمونږ په دې کلي کې زه پخوا دې کلي کې دا نوی کلنی دې کلي په منځ کې زمونږ کور ښکاري ته وایي دغه ځای کې یو سړي واده جو پخوا به خلکو دا ډامان راوسته په دې مردان کې اجراګان د سرو نه یې ښځې جوړې کړې د ګیرې والا وخریلې او یو مثاله پخوا راوتې ده اوس هم شته هغه چې په دې مخ ولګوي نو کم چې کم یو کال ته بیا ویښته نه راځي نو هغه مثاله به یې په مخ ولګوله نو د ښځې په شانې به ښکارېده او بیا به یې مخ تک سپین کړه شونډې به یې سرې کړې او جامې به یې د ښځو واچولې او لاسونو باندې به یې کړې مړې واچولې نو سړي به وایي چې تیاره ښځه نو هغه اجراګانې راوستې او ګډېده هغه یو اجرا ځان ډېر ښکلی کړی په دې کلي کې قدر زمان نوم یې و چې هغه ورته وکاته که دا ګډېده او دا خوند یې وله ورکړه نو هغه بڼوي چې دا ښځه ده نو مین شو دې شپې نو چې اخري شپه راغله هغو بس کول نو ده وله دې وخت ورکړه چې زه په تا مینه یم او ما سره چې ښې ډوډۍ بدله کوم هغه اجرا پوه چې ده په ما د ښځې ګمان وایي دا ښځه بس ډېره ښه ده چې سهار شو نو د اجرا ورته اواز وکړې قدر زمانه دې خوا راشه یو خوشې غوندې کوټه وایي دې ته راشه قدر زمان خوشحاله چې کار مې غوندې برابر شو چې دنده لاړه قدر زمان نیم غټېږي یو سامان راچنګېږي نو ده ته وایي چې دا پرتوګ دې کته که د کله باندې یې وویل بیا ورته خپل پرتوګ چې کته که سامان یې ورته وکړو زمان په منډه راوتل ته ما وتې دي دا به اجرا د ښځې فرق نه شي کولی چې ښځه ده که اجرا دی که دې ته ګورئ کلمه دې ته وایي چې دلالت په زمانه کې یو قیدونه ورسره کې نه دی که نه نو بیا به د ښځې د اجرا فرق نه شي کولی سمه د پیل په نامه نه کوئ نو ځکه دا شاعري صاحب وروسته وایي چې فحفظ ما ذکرنا من القعود یاد کئ طالبه هغه چې موږ ذکر کړي د قعودونه او فهم کا ما اشرنا یعنی کوم قعود ته چې ما اشاره وکړي اشاره وایي نو دا اول فهم کا او د فهم نه وروسته اشاره وکړه فحفظو یادې کا چې فرق او د اسم او د فعل ته معلوم شي کامل تفصیل ګورم په دې میزان او په دې مقام کې ځکه په دې شرجامه کې دا مسله راځي او ډېره ګرانه ده چې دا وایي نه دا بس اسانه شي کته کتاب ته ګورئ فإن دل کدلالت کو دې مفرد علی زمان په زمانه باندې تک کلماتن تشتق عبارت ویل نو فکلمتنا نو دا مفرد کلمه ده شاعري ورسره قیدونه کېږي هلکه چې مفرد دلالت په زمانه کوي نو هغه به فعلي کلمه به نو افعال منسلخه عن الزمان د تعریف د کلمې نه وواته د دوی نه وضعا که دلالت کو مفرد په دلالت وضعي سره په زمانه باندې د په افعال منسلخه عن الزمان کې خو دلالت وضعي شته کنه چې نه کوي دلالت خو په استعمال کې نه کوي انسلاخ په استعمال کې راغلی په وضع خو د زمانې لپاره شي ده داخل شو
بالتزمن چې دلالت په زمانه کوي، خو دا دلالت په زمانه باندې دلالت تزمني وي، دلالت لفظي په جز د موضوع نه وي. په تعریف د کلمې کې غدن او امسی نه داخلي، دا خارج شو. غدن او امسی دلالت په زمانه کوي، کلمه نه ده، ځکه کلمه کې دلالت په زمانه باندې دلالت تزمني وي، او د غدن د امسی دلالت په زمانه باندې دلالت مطابقي. فخرجا غدن په دې قید د تضمن سره خارج شو، غدن و امسی. والآن لفظ الآن او سره بل کېږي. ته وایې چې کلمه دې ته و چې دلالت کوي په زمانه باندې، نو مدخل او مضرب دا پکې داخل شو. او مدخل او مضرب هم دلالت په زمانه کوي، دا وسبات. نو فخرجا دې وسره بهيئته التشريفيه، په اعتبار د هيئت التشريفي سره. هيئت التشريفي په دې کې دلالت په زمانه کوي. وبمقارنة الهيئة التشريفية إذا كلمة بدلالت كي خف مقارنة الهيئة التشريفية بصورته العارضة. هيئة التشريفية وإذا هيئة تعريف كي هيئة بيتوي بصورته العارضة، باعتبار هذا صورة سرچ عارض يا حروف أصلية وزوائد. ده هيئة تعريف كي چې په کلمه کې به دلالت په زمانه باندې د هيئت نزال به ماده، خدا مقارنت د هيئت التشريفي به ولا شرط په شرط د عروض د هيئت التشريفي سره نزال به څوکي ماده به، خدا مقارنت د هيئت التشريفي به ولا شرط. دا تنوعات هيئت التشريفي څه ته ویل؟ هيئت ستوي هيئت یو کیفیت دی چې عارضي کې کلمې ته په سبب د حروف سره او د تقدیم د حروف بعضها على بعض او د حرکات او د سکنات، او دا تقدیم د حروف بعضها على بعض چې کېږي نو دغه حروف یا عام دي چې اصلي وي که زوایي. نو هيئت تعریف مې درته وکړو. په دې کلمه کې دوه څیزونه دي، یو ماده ده او بل هيئت دی. ماده د کلمې عبارت دی د حروفو نه، خو هغه حروف عام دي اصلي که زائد دي. نو ماده د کلمې جوړه ده د حروفو نه، هغه حروف عام دي چې حروف یې اصلي وي که زوایي. او هيئت عبارت د څه نه دی؟ هيئت یو کیفیت دی چې عارضي کلمې ته په سبب د تقدیم د بعض حروفو سره په بعضو او د حرکات او د سکنات، یعنی په دې کلمه کې چې کوم حروف دي هغه ماده، هغه حروف اصلي او که غیر اصلي زائد، او چې بعض حروف په بعضو مقدم کې یا ټول متحرکی او د دې تحرک د ټولو نه هيئت حاصل شي، یا بعض متحرکی او بعض ساکن او د دې نه ورته یو هيئت عارض شي. نو دغه هيئت دغه کیفیت ته چې دا کیفیت د مادي حاصلي د څه شي نه؟ د تقدیم د بعض حروفو نه په بعضو د حرکاتو د سکنات نه چې کوم کیفیت راغی هغه کیفیت ته هيئت وي. لکه ته اوس تاسو ته زه ښیم دا لفظ ضربه کلمه ده او فعل دی، په دې کې یو ماده د حروفو ده، دا درې بې، خو دا ټول حروف اصلیه دي ښه. او دویم یضربو دی، یضربو بیا مضارع ده، دا ضربه ماضي ده.
دې یضربو کې ماده د حروفو څه اصلي ده او څه زائده ده. په یضربو کې حروف اصلیه چې دي د ضربه حروف دي. ولې؟ ځکه مضارع ماضي نه جوړېږي په زیادت د حرف مضارعات سره، هغې ته حروفیاتین وایي. نو چې کله د ضربه نه تا یضربو جوړو نو په ضربه کې حروف اصلیه دا درې دي. نو په زیادت د هر سره چې مضارع جوړه کړه یضربو دې جوړ کړو. نو یې دې پکې زیاته کړه نو دا د حروف زوایدو نه شوه او دا دارې دې پکې د حروف اصلیه نه شوه. اوس هیئت د کلمې څه ته وایي؟ دا یو کیفیت دی چې کلمې ته عارضېږي په سبب د تقدیم د بعضې حروفو سره په بعضو باندې او یا د حرکاتو نه ټول حرکات یا بعضې متحرکې بعضې ساکن. نو دا کار چې وشي په کلمه کې تقدیم د بعضې حروفو په بعضو یا حرکات ورکړی شي یا سکنات ورکړی شي، نو د دې نه یو کیفیت حاصل شي. دغه کیفیت هیئت لکه په ضربه کې ضاد او ری او بی اصلي حروف د دې کلمې دي او دا ټول تا متحرک ولیسته او بعضې د مقدم کړه په بعضو. ضاد د مقدم کړه را با را او ضاد د مقدم کړه پرې او ری د مقدم کړه په بی او درې واړه د متحرک به حرکت الفتحه کړه. نو دقې ته هیئت د دې نه یو کیفیت حاصل شو، هغه کیفیت وزن فعاله دی. اوس په یضربو کې د تخیم هیئت هغه هم یو کیفیت دی چې حاصلېږي د تقدیم د بعضې حروفو نه په بعضو او د حرکاتو او د سکناتو. په دې مخکې کې هغه کیفیت د ټول د حرکاتو نه حاصل او د تقدیم نه حاصل او په یضربو کې چې هغه کیفیت دی هغه حاصلېږي د حروفو نه، خو هغه حروف ټول اصلي دي، بعضې اصلي دي او بعضې زوایي دي، یې پکې زایده او ټول متحرک نه دي. کیفیت د ټولو متحرکو نه دی حاصل، د بعضې متحرک او د بعضې ساکن. لکه یضربو کې دې زایده کړه ضربه او فاصل د حرف مضارعات دې راوړ او دا حرف مضارعات دې مفتوح کړه په حرکت د فتحې سره. یس هغه ذات چې و په ضربه کې هغه متحرک او دې ساکن کړه ولې تا ریبو دې متحرک کړه په حرکت د کسرې سره او بې دې متحرک کړه په حرکت د ضمیر سره. د دې تقدیم د بعضې حروفو که زواید دي که اصلي په بعضو باندې او د حرکاتو او د سکناتو نه څه متحرک شو څه ساکن شو، د دې نه یو کیفیت حاصل شو. هغه کیفیت د هیئت وي. څه کیفیت دی په یضربو کې چې دا وزن افعالو دي. د هیئت تعریف هم وپېژنده، د کیفیت د هیئت دا د هیئت تعریف کړ د صراف چې کیفیت یحصل لللفظ بسبب تقديم بعض الحروف على بعض ومن حركاتها أو من حركاتها وسكوناتها. كيفية يحصل للكلمة الهيئة تعريفكم الهيئة كيفية يحصل للكلمة بسبب تقديم بعض الحروف على بعض ومن الحركات أو من الحركات والسكنات معا. دا کیفیت کله حاصل شي نه دی کیفیت ته هیئت کلمې وي. او بل په دې کلمه کې ماده ده، نو ماده هم عامله چې ماده ټول حروف یې اصلي که بعضې اصلي او بعضې زوایي دي. دغه هیئت چې دی دا ماده په کلمه کې ماده دلالت کوي په حدث، خو ماده دلالت په حدث کوي بلا شرطه او دغه ماده دلالت په زمانه کوي خو په شرط عروض د هیئت سره. دال په زمانه باندې دال په حدث باندې هم ماده ده، تحقیق مذهب دی. دال په حدث باندې
هم ماده ده او په زمانه باندې دال هم ماده ده په دواړو ماده دلالت کوي په خبره پوه شو لیکن په کلمه کې دلالت په حدث باندې د دې کلمې په لفظ کې دوه څیزونه دي یو ماده د حروفو ده او بل هیئت او په جانب د معنا کې هم دوه څیزونه دي یو حدث دی او بله زمانه ده نو مشهوره خبره ده ګوره وکې ده چې دا ماده د کلمې دلالت کوي په حدث او هیئت د کلمې دلالت کوي په زمانه دا مشهوره ده ګوره او په دې مشهور باندې بعض خلک رد کوي ځکه دوی مذهبي تحقیق خوښ کړی او هغه دا بدل میزان دی په دې مشهور رد څنګه کوي وایي دا کلمه خو د اقسامو د مفرد نه ده دا که نه ده مفرد دې ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز زمانه او که دلته کې ماده دلالت وکړي په حدث او هیئت دلالت وکړي په زمانې باندې نو جز د لفظ به دال شي په جز زمانه نو دا به د تعریف د مفرد نه وځي په څه کې به داخلي شي مولا چې په مرکب کې او دا د اقسامو د مفرد نه تعریف د مرکب به پې صادق شي لکه مفرد دې ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز زمانه او مرکب دې ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز زمانه نو اوس که ماده په جانب د لفظ کې دوه څیزونه دي یو ماده ده او بل هیئت په ضربه کې یو ماده ده ذات ری بی او بل هیئت دی چې هغه وزن فعاله دی ضربه وزن فعاله نو دا بعضې خلک وایي چې دا ماده دلالت کوي په حدث نو لفظ د فعل مرکب شو معنا یې مرکبه شوه لفظ لري هم اجزا راله ماده او هیئت او معنا لري هم اجزا راله حدث او زمانه اوس ماده دلالت کوي په حدث دا خلک او هیئت دلالت کوي په زمانه نو په دې قرآن اعتراض وارد دي چې دا کلمه خو د اقسامو د مفرد نه ده قرآن او اوس چې مادې دلالت په حدث وکړو او هیئت دلالت په زمانه نو خو جز د لفظ دلالت وکړو په جز زمانه باندې وهل هذا الا المرکب مرکب تعریف څنګه کوي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز زمانه مفرد څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز زمانه دلته کې جز د لفظ دلالت کوي په جز زمانه دا په تعریف د مرکب کې داخل شو کلمه او دا د اقسام د مفرد نه غټ نقصان دا غریبانان بیا جوابونه کوي جوابونه ته محتاج دي خو کلمه د اقسام د مفرد نه ده ولې په مفرد کې من کلمه دي ته دا د اقسام د مفرد نه په مرکب کې نه راځي لکه په مرکب کې شرط دی چې جز د لفظ مسموعه مرتبه به دلالت کوي په جز زمانه په مفرد کې به جز د لفظ مرتبه مسموعه دلالت نه کوي په معنا نو اوس دا تعریف د مرکب نه وته په مفرد کې داخل شو ځکه مرکب موږ څه ته وایي چې جز د لفظ مرتبه مسموعه دلالت کوي په جز زمانه هغه به مرکب دا تعریف د مرکب په کلمې مثال لکه په کلمه کې چې دا کوم دوه لفظ دي یو ماده ده او بل هیئت دی نو دا مرتب نه دي مرتب دي ته و چې یو جز په تلفظ کې مخکې راشي او بل جز په تلفظ کې وروسته راشي او په ضربه کې ماده او هیئت دواړه په یو تلفظ سره حاصل تقدیم تاخیر پکې شي نو مرکب دي ته و چې جز د لفظ مرتبه به دلالت کوي په جز زمانه او دلته کې د ماده او د هیئت په منځ کې ترتیب نشته لانه يحصل معا بل قید مو دي چې دا په وباسي دوه قید دي بل جز د لفظ مسموعه به دلالت کوي په جز زمانه او دلته کې د کلمې دواړه جز مسموع نه دي ماده مسموع ده خو هیئت مسموع نه دي نو دې ته حاجتمند کېږي دې قیدونو ته اعتراض پرې واردېږي او بیا محتاج دي جواب
د دې وجې نه محققین علما د نوحاتو وایي چې امر داسې نه دی یا مشهوري په دې کلمه کې ماده د کلمې چې هغه حروف اصلیه دي دغه ماده هم په زمانه دلالت کوي هم په حدث کوي جز د لفظ ځان نه دی په جز زمانه په خبره پوه شو دا مفرد دی یوه ماده ده دا ماده بنفسه دا په حدث هم دلالت کوي او دغه ماده په زمانه هم دلالت کوي خو دا ماده دلالت په حدث کوي بلا شرط ته شرط پکې نشته او دا ماده چې دلالت په زمانه باندې کوي نو بشرط عروض الهیئت کوي او دا رای د محققین نوحات ته ندی بدل میزان چې دا کې خوده چې کلمه په دلالت په زمانه کوي خو کله بمقارنت هيئت ترکیبی په مقارنت هيئت ترکیبی سره په مقارنت سره اشاره وکړه دې خبره ته چې دلالت ماده کوي په زمانه باندې په حدث هم دلالت زمانه کوي خو بنفسه کوي او په زمانه باندې هم دلالت دا ماده کوي خو بشرط عروض الهیئت کوي او هيئت خارج دی د اجزاونه هيئت په اجزاو د کلمې کې نه دی داخل مناسب دی خارج دی او شرط دلالت علی الزمان دی شرط شی څه ته وایي مناسب موقوف علیه د شی او خارج دی شي نه وهذا هو التحقیق او دا تحقیق دی ولې تحقیق ذکر چې په دې باندې اعتراض دی وایي چې کلمه د تعریف د مفرد نه وته او په مرکب کې داخله شو تعریف د مفرد جامع نشو تعریف د مرکب معنی نشو دې جوابونه ته دا اعتراض وارد دي خو په دې سره وارد نشو چې وارد نشو نو جواب ته محتاج نشو او چې ماده دال علی الزمان هيئت دال علی الزمان او ماده دال علی الحدث هو من ذاك اعتراض وارد خو بیا جز لفظ دلالت کو په جز بیا به دې جوابونه ته محتاج نو هغه مذهب خې چې سره په اعتراض نه دا هغه مذهب نه چې مورد د اعتراض یو محتاجی جواب ته اوس پوه شوئ په خبره دا تحقیق چې تصور یې دا سبق خصوصیات دي دا زموږ استادي خصوصیات چې د دې ټکي فایده یې بیان کړه د مقارنة الهیئة الترکیبیة دغه مذهبونو ته اشاره وکړه لازم بمقارنة الهيئة التشريفية بصورته العارضة للحروف الأصلية والزائدة اصل کې خبره داره چې دا ماده دلالت په حدث بنفسه کوي او ماده دلالت په حدث کوي په زمانه کوي او په عروض د هيئت سره وې د دې راته دلیل وایه کنه وې دلیل د تویم کنه یعنی د دې ماده دلالت په زمانه باندې په اعتبار د عروض د هيئت سره د بنفسه نه دی وایي ولې وایي ځکه چې زمانه بدلیږي په تبادل د هيئت سره زمانه بدلیږي په تبادل د هيئت سره وایي اتحاد الماده اگر که ماده یو وي نو معلومه کړه چې ماده دلالت په زمانه باندې د عروض د هيئت نشي کولی ځکه چې زمانه بدلیږي په تبادل د هيئت سره وإن اتحاد الماده لکه ضربا یضربو شو دا ضربا او یضربو کې ماده د حروف یو ده لكن ضربا دلالت په زمانه ماضی کوي یضربو دلالت په زمانه مستقبل کوي او ماده خو یو ده نو موږ معلومه کړ چې ماده بنفسه دلالت په زمانه نه کوي ماده به دلالت په زمانه باندې کوي خو بشرط عروض الهيئت او هيئت د دواړو یو نه دي چې په ضربه کې هغه ماده ته هيئت عارض دي
وزن فعله او په یضربو کې هغه مادې ته هیئت عارض دی وزن یفعلو نو هیئت بدل شوی ځکه زمانه بدله شو او ماده دلالت کوي په حدث باندې بنفسه دې د عروض هیئت نه په دې څه دلیل دی وایي ځکه چې حدث بدلیږي په تبادل د مادې سره وایي اتحاد الهیئت اگر که هیئت یوي نو دا علامه د دې شوه چې ماده به دلالت په حدث کوي بنفسه دې د عروض هیئت نه ځکه چې حدث بدلیږي په تبادل د مادې سره وایي اتحاد الهیئت اگر که هیئت متحدي لکه مثال قتله او ضربه په یو ماده باندې دلالت کوي چې ماضي ده ولې ځکه هیئت یو دی قتله وزن فعل دی او ضربه وزن فعل دی او ماده خو بدله شي ده په قتله کې جدا ماده د حروف وه او په ضربه کې جدا ماده د حروف وه ماده بدله ده او هیئت یو دی نو معلومه شوه دا خبره چې ماده دلالت په حدث کوي بنفسه او دلته کې ماده بدله شي ده ځکه حدث بدل شو او زمانه نه ده بدله ولې ځکه زال علی الزمان ماده باعتبار الهیئت ده او هیئت بدل شي ده ځکه زمانه بدله شو علی زمان دا یو تعریف د هیئاتو کې چې هیئت تصریفي څه ته وایي بصورته دا صورت دی العارضة للحروف الأصلية والزوائد چې عارضي حروف اصليه او زوائد ته په سبب د تقدیم او د تاخير او د حرکات او د سکنات على زمان چې دلالت په زمانه کوي ولسته یو سره قید د معینه کې خو نو فخرج خارج شو د تعریف د کلمې نه ما لا يدل على الزمان على زمان معين دلالت لكي په زمان معين فخرج ما يدل على مطلق الزمان كالمدخل والمضرب او بیا د زمانه سره قید کې خدای زمینه او ثلاثه فخرج ما يدل بالتزمن دا قید د بالتزمن چې کې خو د خارج شو هغه چې دلالت کوي بالتزمن خو على زمان په زمانه باندې من غیر الثلاثه د غیر الثلاثه كالسبوخ والببوخ فاحفظ تاتوي شارس ياد كما ذكرنا وفهم ما أشرنا او فهم کا هذا شيء چې مونږه کوو چې مونږ ته اشاره وکړي ولي وذلك فإن هذه المواضع ځکه دا مواضع د بحث د فعل او د اسم مواضع مذلة الأقدام زینه د خویدو د قدم ځکه دا سیونه فهو كلمة هو فعل پدې دې لږ بس کوي زه راځم نری بور راغلی تل کړی نو لږ به پکې بیا نور ووایي سبق نه